یا ایها الناس دا انسانان ټول انسانانو ته خطاب او د انسانانو ته خطاب په دې ضمن کې جناتو ته هم خطاب دی ځکه چې انسان دا اصل دی او جنات تابع دي. نو د آدم علیه السلام نه وروستو څومره انسانان چې دا ټول چې کوم دی دا اصل دي او دا چې کوم دی خلیفه الله پاک جل جلاله په مخ ته ځمکه باندې پیدا کړي. نو د یا ایها الناس کې خو ظاهر کې تش انسانان دي خو د دې په ضمن کې سره جنات عمره لل چې انسانانو جنات اعبدو تاسو عبادت کوئ. تفسیر جلالین وی اعبدو په معنا د وحدو دي چې تاسو توحید قبول کړئ د الله. او ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې په کوم ځای کې اعبدو لفظ راشي نو دا غینه مراد وحدو چې تاسو د الله توحید قبول کړئ. صالح علیه السلام خپل قوم ته خطاب کوي یا قوم اعبدو ای زما قومه تاسو د الله عبادت وکړئ. څه مطلب؟ تاسو توحید قبول کړئ. حضرت ابراهیم علیه السلام خطاب کوي یا قوم اعبدو ای زما قوم تاسو توحید قبول کړئ. نو هغه فرمایي چې کوم ځای کې ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې کوم ځای کې د اعبدو لفظ راشي د دې نه مراد څه وحدو چې تاسو د الله توحید قبول کړئ. ځکه چې انسان لومبه دغه ډېر عبادت کوي خو د اسلام نه راوړي او د اسلام قبول کړي دي د چې کوم دی الله واحد لا شریک نه منلې نو د عبادت قابل قبول نه دی. نو وحدو په اعبدو دا په معنا د وحدو دی او دلته کې د مراد درې والا ډلې دي چې یا ایها الناس اے خلق اعبدو تاسو عبادت کوئ تاسو عبادت وکئ. نو کافرانو ته هم خطاب دی چې اے کافرانو اعبدو یعنی وحدو مشرکانو تاسو الله واحد لا شریک ومنئ الله سره څوک شریک مه جوړوئ. او منافقانو ته وی چې منافقانو ستاسو په زړه کې چې کم نفاق دی نو دغه نفاق ته زړه نه وباسئ د ایمان رڼا ورته راولئ. هغې ته پکې هم خطاب دی. او ګناهګارانو مسلمانانو ته پکې هم خطاب دی چې ګناهګارانو مسلمانانو اعبدو تاسو عبادت وکئ. تاسو چې په کومو ګناهونو کې اخته یې دغه ګناهونو نه توبه وباسئ. او چې کوم کلک مسلمانان دي د ګناه نه هم ځان بچ ساتي تقوادار دي نو هغې ته وایي چې ای مسلمانانو تاسو په دې خپله تقوا باندې برقرار چې کوم دی ثابت قدم اوسئ. د دې نه چې تکوز نه شئ دې پاټلی نو ټولو ته پکې خطاب دی. یا ایها الناس اے خلکو اعبدو تاسو عبادت کوئ ربکم د خپل رب. دا الله رب العزت دعوت ذکر کړه چې ستاسو رب څوک دی الله پاک دی. دا یوه دعوت ذکر کړه او په دې دعوه باندې بیا وروستو 15 دلایل الله پاک جل جلاله ذکر کړي. لکه څنګه چې په سوره فاتحه کې دعوه ذکر کړه چې الحمدلله تمام تعریفونه الله لره دي. وروستو بیا دلایل الله پاک ذکر کړل چې ولې ټول تعریفونه د الله دپاره دي چې رب العالمین رب د مخلوقاتو دی او نوستو پسې بیا نور دلایل چې کوم دی ذکر کړي. نو دقه شان الله پاک جل جلاله به دعوه ذکر کړه چې اعبدو تاسو عبادت کوئ ربکم د خپل رب به دعوه ذکر کړه. او دلته کې دا رب لفظ ولې راوړی دی الله نور نومونه هم ډېر شي نو دلته کې دا رب لفظ د دې دپاره راوړی دی چې د دعوې سره سره چې کوم دی کې دلیل هم دی. ځکه چې رب هغه چاته ویلی شي چې هغه د دغه کس چې کوم دی تربیت کوي پرورش یې کوي. زمونږ او ستاسو د ټولو تربیت او پرورش دا الله کړی دی. د مور په ګېډه کې الله جل جلاله زمونږ ستاسو تربیت کړی دی. او بیا دننه په هغه تیارو کې دننه الله پاک جل جلاله دی خپل انسان ته دننه رزق وررسي دننه تربیت کوي د ګرمۍ د سړځای نه دننه ساتي او بیا په خپلې طریقې دنیا ته راولي بیا دنیا کې پرورش او تربیت کوي. نو رب هغه چاته ویلی شي چې څوک د چا پرورش کوي نو الله زموږ ستاسو پرورش کوي. د رب ذکر چې کوم دی مخکې سورې فاتحه کې تېر شوی دی. نو د رب لفظ یې ځکه دلته کې راوړو چې دلته کې د دعوې سره سره دلیل پې هم راشي. نو دا دعوې سره سره دلیل هم دی. اعبدو تاسو عبادت کوئ ربکم د خپل رب الذي د هغې رب د هغې ذات خلقکم چې تاسو یې پیدا کړي یې. دا به دلیل شو. تاسو ځکه عبادت کوئ چې هغه الله تاسو پیدا کړي یې والذین او هغه خلک یې پیدا کړلې من قبلکم چې ستاسو نه وړاندې وي یعنې ستاسو پلاران او ستاسو نیکونه او ستاسو نور خپل خپلوان چې کوم مخکې تېر شوي دي دا ټول په ټول الله رب العزت پیدا کړي دي. دا دلیل دا هغه دلیل الله پاک جل جلاله ورکو چې کوم د انسان د ذات سره دی چې کوم د انسان د ذات سره دی چې تاسو یې پیدا کړي او ستاسو نه چې کوم مخکې خلک وو هغه الله پاک پیدا کړي دي. لعلکم تتقون دپاره دی چې تاسو بچ شئ د الله د عذاب نه. نو لعل عامه معنی چې کوم دی شاید چې تاسو بچ شئ د الله د عذاب نه.
خو په شهنشانه کلام کې چې کله لعل راشي دا په یقین سره راځي چې یقیني خبره چې تاسو به الله پاک د عذاب نه چې کوم دی بچ چې دا خبرې کوي. لکه عام معنا دې دا چې شاید امید دی چې تاسو بچ شئ، خو چې کله په قرآن کې دا راشي نو د دې معنا دا لعل او بیا په معنا د ترجیح سره نه دا په یقین سره چې یقیني خبره ده چې تاسو به د الله د عذاب نه بچ شئ. الذي هغه ذات جعل چې پیدا کړی دا لکم ستاسو دپاره الارض وزمکه فراشن فرش. اوس دا هغه دلایل دي چې کوم د انسان غیر چاپیره سیزونو سره تعلق ساتي، د انسان د ذات سره نه، د انسان د ذات نه بار چې کوم سیزونه دي په هغې باندې الله پاک جل جلاله دلایل ذکر کوي. الذي د هغه ذات عبادت کوئ جعل چې پیدا کړی دا لکم ستاسو دپاره الارض وزمکه فراشن فرش پیدا کړل. الله وی فرش پیدا کړل او ساينس وی دا ګول ده. سکول کې موږ ته وایي دا ځمکه دا چې کوم دی ګول ده، نو ساينس وی ګول ده او الله پاک جل جلاله فرش ده. په حقیقت کې دا ځمکه ګول ده، خو دا فرش د دې وجې الله پاک جل جلاله فرمایل چې د ټولو عوامو د پوهې او د ناپوهې د ټولو لحاظ الله پاک وساتو. ځکه چې بعضې خلک جټي سکول ته تللي وي هغوی خو ظاهري نقشې ته ګوري، نو په ظاهر کې دا ځمکه د فرش په شانتې ښکاري، همواره ښکاري. نو الله پاک هغه څیز ذکر کو چې په هغې باندې انپړ هم پوهېږي او پړه لږ کاپي هم پوهېږي. نور په حقیقت کې دا ځمکه ګول ده، خو الله چې فراشن ووایي نو دې کې د دې عامو خلکو هم الله پاک جل جلاله لحاظ وساتو چې هر سړی په دې خبره باندې پوهېږي چې دا ځمکه چې کوم دی فرش همواره. نو فراشن فرش والسماء او اسمان بناء چت وانزل او نازل کړي دي من السماء د اسمان نه د برې نه. هر څه چې د انسان د پاسه دي ته سما ویلی شي، اسمان ته هم د دې وجې نه سما ویلی شي چې د انسان د پاسه دي. وانزل او نازل کړي دي من السماء د برې نه ماء اوبو فاخرج پس راوکاږلي دي به په دې اوبو سره من الثمرات د میوونه رزقا چې رزق دی لکم ستاسو دپاره. نو دا دوره انعامات الله پاک جل جلاله ذکر کړل، دلایل ذکر کړل په خپل ربوبیت باندې چې تاسو ما پیدا کړی وای، ستاسو نه چې کوم مخکې خلک وو هغه هم ما پیدا کړي وو. او الله پاک وایي ګوره ځمکه مې دله هم پیدا کړې ده او ځمکه مې دله داسې پیدا کړې ده چې دا ځمکه نه ډېره سخته ده د اوسپنې په شان چې تاسو به یې کرونده نه شئ کولی، او نه دومره نرمه ده د اوبو په شان چې تاسو پکې قدم ږدئ دننه پکې غوپېږئ. نو الله وایي ځمکه مې دله ډېره ښکلې پیدا کړې، کرونده پکې هم کولی شئ او دومره نرمه هم نه ده چې تاسو پکې ډوبېږئ، تک پې هم کولی شئ. نو الله پاک فرمایي چې مې دله ځمکه پیدا کړله او د پاسه مې در باندې اسمان چت چې کوم دی جوړ کړی دی. او بیا الله پاک فرمایي چې په تاسو باندې دغې اسمان نه د برې نه زه چې کوم دی اوبه هم راورومه او د هغې اوبو په وجه باندې تاسو قسمه قسم نعمتونه حاصلوئ، هر قسمه فروټ، هر قسمه میوه. او الله پاک جل جلاله باران بند کو نو یو ټکي به دلته زرغون شي. دا خو د الله جل جلاله چې کوم دی رحم او کرم دی چې الله د برې نه اوبه نازلې کړي، الله پاک د دغې په وجه باندې فصل وکړي. نو الله پاک وایي دا دومره کارونه درله ما وکړل، نو چې دا دومره کارونه چې پیدا کړي هم الله پاک یو، پرورش او تربیت رله هم الله پاک کړی دی، تعلیم هم الله پاک، د مور په ګېډه کې هم پالي او اوس هم پالي، تربیت مو الله پاک کوي. او نعمتونه را باندې هم الله پاک جل جلاله کړي دي، هر قسمه نعمت الله پاک جل جلاله انسانانو ته ورکړل دي، موږ تاسو ته راکړي یو. نو دا دومره لوی ذات دی، نو پکار ده چې د دې ذات عبادت وکړي شي، پکار ده چې د دې ذات عبادت وکړي شي او د دې ذات سره په خدای کې هیڅوک شریک نه کړي شي. د دې ذات حق دا دی او دا په انسان باندې واجب او فرض دي چې دا دومره نعمتونه به الله پاک جل جلاله کړي دي، نو پکار ده چې دې د الله سره څوک شریک ومونه کړي او د الله صحیح عبادت تا کوي. نور پسې بیا الله پاک فرمایي فلا تجعلوا تاسو مگر زوی مو جوړوي لله د الله سره اندادن شریکان وانتم او حال دا چې تاسو تعلمون پوهیږئ، تاسو ته پته ده. ولئن سألتهم خلقهم ليقولن الله. یو کو د دین تپوسو شي، دین تاسو تپوسو کوي، ته دې تپوسو کوي چې ته چا پیدا کړې، نو دې به تا ته خامخا وایي چې زه الله پاک پیدا کړی. د کافرانو که څوک تپوسو کوي چې ته چا پیدا کړې، نو دې به خامخا وایي چې زه الله پاک پیدا کړم. نو الله پاک وایي دوی پوهېږي، په دې خبره باندې پوهې دي، خو د ضد او د عناد د وجې دا خلک د الله پاک سره شریکان جوړي.